بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو ملګرو، تاسو به خبر شوي چې سبا په یورپ کې په سویډن کې د سیکس مقابله ده. والکان او جنکۍ به سیکس کوي او خپل ټایمونه به ګورو چې څوک په سیکس کې تکړه دي. نو ګرانو پښتنو، زه یو ریکویسټ کوم، کو زما سره څوک رابطه کوي نو 0308 594 5959 زما موبایل نمبر دی. ما سره د رابطه وکړي او که څوک نه کوي نو په خپل علاقه کې یو بچی، یو د اسلام بچی چې کومه ده چې غریب یو د جهیز نه پاتې، نو کم از کم چې د مالداره د شتمنو پښتنو ته یو ریکویسټ کوم، درخواست کوم چې سبا په خپل علاقه کې د الله د نامې هغه جنکۍ، هغه هلکان چې د چا د نکاح وس نه کېږي او پیسې ورسره نه وي، د غریبانو لپاره ورکوټ جهیز ولو کې. خو سبا د پښتنو ته او د مسلمانانو ته مې خواست دی چې په خپل علاقه کې یو نکاح وکړي، کم از کم چې یورپ والا ته پته ولګي چې الحمدلله اسلام کې نکاح ده او د ټولو نه بهترین جون چې کوم دی دا په نکاح کې دی. او د ټولې د دنیا د غیر مسلمو ته هم دعوت ورکوم چې راځئ ایمان راوړئ او مسلمانان چې او د ټولو نه ښکلي دین چې کوم دی په دنیا کې د الله تعالی خوښ مذهب دا اسلام دی. راځئ مسلمانان چې او په نکاح کې وخت تیر کې د نکاح یو ډیر زیات ښکلي جون دی او د دې فایدې ډېرې زیاتې دي. د زنا نه ځان وساتئ او زنا الحمدلله زموږ په مذهب کې هېڅ قسمه گنجایش نشته. حضرت علی رضی الله تعالی عنه قول دی چې بهترین انسان هغه د غیرتي چې هغه زنا نه کوي او هغه به مسلمان بچی ته، لور خور ته د لور خور په نظر باندې ګوري، پردی بچی ته او خپلو بچو خو به قدر او عزت کوي. او الحمدلله زمونږ په معاشره کې، په مذهب کې، اسلام کې چې کوم عزت او کوم تحفظ خپل بچی ته اسلام کې ملو شوی دی، خپل مور ته په اسلام کې چې کوم ملو شوی دی، دا د دنیا په یو مذهب کې نشته. الحمدلله عزت ناموس دا زموږ په مذهب کې جنې ته ښځې ته ملو شوی دی، که هغه د مور په نظر کې دی، که هغه د خور په نظر کې دی، که هغه د لور په نظر کې دی. الحمدلله زموږ مذهب یو عزت ورکړی دی، یو غیرت ورکړی دی پښتنو له او بیا د پنجابیانو له او د ټولو له، دا د مذهب اسلام کې دی. نو سبا په سویډن کې د سیکس مقابله ده د جنکو د هلکانو. نو زه د مسلمانانو ته ریکویسټ کوم چې کم سے کم سبا په 8 جون باندې په خپل علاقه کې، په خپلو محلو کې داسې غریبانان جنکۍ، داسې غریبانان هلکان وي چې د جهیز د نکاح وس نه کېږي، کم سے کم یو خو کې. قسم به خدای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، لا نقص مور ان من صدقه. کوم سړی چې خیرات زکات کوي د مال به نه کمیږي. صدقه او خیرات وکړئ او په خپله معاشره کې، په خپله محله کې داسې یو جنۍ وي، یو لږ وي د نکاح نه پاتې وي، د هغې نکاح وکړئ. چېرته چې